بسم الله الرحمن الرحیم. په سوشل میډیا باندې د پی ټی ایم چې کوم مشر دی هغه پوسټ پسې ډېرې زیاتې خبرې کوي. نو موږ اریان هم شو، موږ یاره دې ته څوک څه نه وایي او اکثر خلک ته ډېر انسپایر هم شي چې یاره دی خو د پښتنو د تحفظ دپاره خبرې کوي. نو ټولو پښتنو ته ټولو خلکو ته دا ویل غواړم دا د دې په جال کې مه راځئ. د دې امن مخکې نه یادېدو کله چې د دې 15 میاشتې مخکې 15 میاشتې د دې ټوټل حکومت و دې پکې ناست و. ټیک شو، دا د نقیب مقصود په وجه راوتي و چې هغه بې ګناه قتل کړی شوی دی، هم د هغه قاتلانو سره دی بیا ناست شوي په یو ټیبل باندې. ټیک شو، که چېرې منظور پښتون د امن خبره کوي نو مراد سعید هم د امن خبره کوله، عمران خان هم د امن خبره کوله. عمران خان هم دا خبره کوله که یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے. او موږ هم وایو چې فوج زموږ دی. ټیک شو، نن چې دې کم کنځل فوج پسې کوي ته د په جال کې مه راځئ، ته د په خبرو پسې مه ځئ. دا یو پوره پلان دی. ګوره چې چا زموږ ملک پسې چا زموږ فوج پسې خبرې کړي دي، ټیک شو، هغه بیا نه دی پاتې شوی. پته نه لګي دا هسه خبره. خو زه صرف پښتنو ته دا وایم، خپلو ملګرو یارانو دوستانو ته چې منظور پښتون که کنځل کي څه کوي دی، مه ته هغه پوسټونه مخکې شیر کوئ، مه په هغې باره کې سوچ هم مه کوه. خبره خلاصه، زموږ خپله یو پارټي ده، امن پارټي ده، او زموږ د پارټۍ دا منشور دی چې ملک هم زموږ دی او فوج هم زموږ دی. موږ هېڅ قسمه په فوج باندې تنقید نه کوو. ټیک ده، ټیک ده، څه خبرې به یې موږ به خفه وي د خپل فوج نه. ټیک شو، خو لکه دا نه ده، کیلي همیشه د خپلو نه کېږي. همیشه دا بل سړي ته نه پرېږدو چې بل سړی پکې راشي او څه قسم خبرې وکړي. منظور پښتون دا ټول پلان دی، پښتانه جنګي، پښتانه او آرمي جنګي. هغه دا خبره کوي چې موږ به هغه په کومو الفاظو سره وایي چې لکه موږ به داسې که پښتانه ډېر مجبوره شي نو په دغه باندې به راشي، په اسلام آباد باندې به ورشو یا به په فوج ورشو. نو بلکل موږ په فوج نه ورځو، فوج زموږ فوج دی. منظور پښتون چې دومره د امن خبرې کوي که نه، نو د 15 میاشتې په حکومت کې ناست و، هغه ټایم به د امن دا خبرې کړې وې نو موږ به وایو چې واقعي ټیک ده. چې کله ته د 15 میاشتې پوره شوې لکه د مولانا صاحب نو ده راغله د په سوات کې بله ځای جلسه کړې وه امنو، نن یې په د ټولو غټه جلسه په اسلام آباد کې وکړله امن په نوم. امن تا ته 15 میاشتې نه دا نن تا ته یاد شو چې کله تاسو د اقتدار نه راووتلې او اقتدار هغه وخت کې تاسو چا سره خبرې نه کولې، د پښتنو وینې چا تویولې، هېڅ سره تاسو په اقتدار کې ناست یاست. ستاسو کوم خبره ده چې یاره دا ملک زموږ سره دا چیرې کوي یا زموږ د ریاست په پښتنو سره ظلم کوي. ټیک شو، نو موږ خو لکه وایو نو موږ سره خو نه ثبوت شته، نه هم چې ته ویلي دي چې موږ سره خپل دا کوي. تا سره خو ثبوت نو ته سره 15 میاشتې ناست وې، تا هغه وخت کې ولې نه کولو؟ نو ریکویسټ کوم ټولو ملګرو ته څومره چې دي د منظور پښتون دا شی رانګ نمبر دی. ټیک ده، په ده پسې مه ځئ او دا رانګ نمبر دی مکمل. دا زموږ د پښتنو په حق کې نه ده، ده چې کوم کار کوي زموږ د ملک په حق کې نه ده. عمران خان همیشه دپاره دا خبره کړې ده چې د یو ملک دپاره د یو مضبوط فوج ضرورت دی. موږ به د خپل فوج سره ولاړ یو. ټیک ده، دا وختي سیاسي سزاګانې دي، دا انشاءالله تعالی عمران خان به ډېر زر راوځي. بس یو ځل به انشاءالله الله پاک انصاف وکړي او عمران خان به راوځي، دا تیارې به ختمې شي. خو برحال هر څه د کېږي، خو کم از کم د خپل آرمي خلاف، پولیسو خلاف د منظور پښتون په دغه کې داسې قسمه خلکو په خبرو کې به نه راځي. بلکل د باندې مخکې د فنډینګ دغه شوی چې د بهر نه فنډینګ کېږي، پوه شوې. دی راغلی نقیب مقصود په دغه باندې دی چې یاره نقیب مقصود بې ګناه قتل کړی شوی دی که نه، بل دی فوج پسې خبرې کوي که نه. فوج سره تل څومره تصویرونه وایرل کېږي چې فوج سره دی ناستې میټینګونه کوي که نه. برحال بیا زما د ویډیو مقصد دا دی چې دا دی کوم غل غوشان خبرې کوي بلکل دا اګنور کړئ. د سره راوړی نه منظور پښتونو، زموږ فوج زموږ دی، ملک زموږ دی، پوه شوې.
او د منظور پښتون او تري په خبرو کې مه راځئ. دا پری پلان کسان دي او چې څوک تري په خبرو کې راځي نو بس بیا به پکې ګیري. او دا خو غټ خلک دي، دي څوک سوي نه، دا خو ایجنسو خلک دي، بس دي نه وړی. پوه شوې؟ ملک زمونږه، پوج زمونږ. پاکستان زنده باد، پاک پوج زنده باد.